من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أما بعد جملہ دانا ہمیں گفتہ ہمیں جملہ دانا ہمیں گفتہ ہمیں ہست دانا رحمت للعالمین. درود شریف ہوئی. عمر فاروق تھا انٹیلیجنس رپورٹ راغے چتا پسیدہ سڑی گرزی تا قتل کئی دا گرفتارول پکار. عمر فاروق ورتوی چې جرم کړه نه دینو اگے نمخ کی گرفتارول خو ما ته شریعت کی اجازت نشته. گرفتارول خو سبقت د جرم غواړي چې جرم وکړو بیا یې گرفتار کړ چې څو وخت کې ووالو. عمر فاروق کور پروت دی او دغه غلام وغیرہ چې دای ورته لاس تړلی پیش کړ چې جی دا کسان. عمر فاروق چې ورته وکړه نو لاسونه ولا کلک تړلی. حکم یو کو چې دا لاسونه لک سست کړي لاسونه سست کړي فی الحال چې ولا سزا زیاته ورنه کوي ځکه قاضي په حکم نه دی کړی. الله چې قاضي په حکم وکي او جرم مجرم ثابت شي نو بیا به ولا سزا ورکوي چې هغه نه مخ کې ګوره ورته څونه وای. کلمه اعتبار وستی دي او داغه مجرم د پاره د عمر فاروق دا الفاظ. اوس دا عدل به کم ځای نه راوړي دا انصاف به کم ځای نه راوړي. عزیزانو عدل او انصاف خود ملک نه جنازه وتا. انصاف خو په ملک شته نه که غریب دی انصاف پکې نشته. د مالدارو به زه څه جاړم غریب ته وګوره تا دسخط کړی دی چې زما دا فلانه ډیوټي ده او پاغې ته تنخواه اخلي نو ټول ورځ پردو کورونو ته مشکونه اچي او په کومه لاره چې تنخواه اخلي نو د ورځې یو مشک پکې نه چڼکاوي. دا ظلم نه دی؟ دا زیاته نه دی؟ آخر غریب یعنی دی مون غریبت ته خدای دې خراب کا چې خراب شي نورم ته دې ځان ته وګوره چې ستا څومره وسته ته عمره د خدای نه باغي. دغه نه زیات ته ځکه نه چې زیات ته
وس نشته. تاسو ګورئ چې کم غریبان مالدار شوي دي خزې او لوڼه بربنډي ګرځي که نه ګرځي؟ چې غریبانو مور د خامتا په پړونې کې ګرځېدا، اوس چې غوړ شو خزې په ایرانۍ چادرۍ کې او خویندې په ایرانۍ چادرۍ کې او په کالجونو کې کینو. خدای ته پته ده. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې معامله په دې کائنات کې ګوره صرف او صرف د خدای ده، د بنده نه ده. دا ملک به تر هغې ښه ورځ نه ګوري چې تر څو پورې د دې ملک اعتماد په خدای شوی دی. زمونږ اعتماد په خدای نه دی، زمونږ اعتماد په بنده دی. که دا سړی بادشاہ شو ما به د سرو زرو کی، که دا وزیر شو ما سره بدانی کی. نه د وزیرانو تماشیم وکړئ، سپاره ښکلې ډیران ته په وس کې نه و. کوو تاسو خو ورته ډېر نینی چینی به کېدئ، روټۍ به مو والا کولې، چایونه کینچي به م لاس کې ورکړه، نه تار پرې کو. تاسو به ورته داخلي چینګې داسې نیولې کړي مې که نه؟ ګیرو والا به ورته داخلي چینګې نیولې. وزیر صاحب اجامت له کینچي راغستې وه، ده والا داخله داسې چینګه نیولې. دغه ګیره دې په دې کینچي شه ته په توپه ولګې نو خوله دې چینګه څنګه نیولې؟ بل چا سره خبرې کوي تا ورته خوله چینګه نیولې ده. دغسې خوله دې که چینګه خدای ته ونیوه، قسم په خدای چې پاټکي به بزرګ شي. دا دغسې خواره خوله چې تا دنیادار داو چې مونږ خو تباه یو، مونږ غرق یو. کني تباه او غرق که تاسو وایئ زما ښې جامې دي، ښه مې کور دی، ښه اوسېږم، کرپر مې دی، څنګه تباه یم؟ په اعتبار د آخرت سره تباه یم، په اعتبار د دنیا تباه یم، په اعتبار د حیا تباه یم، په اعتبار د غیرت تباه یم. حیا او شرم او غیرت الله. نو نن بل رنگ دے ستا په ملک کې چکرې خوري لګیا دی. څو ورځې به په دې قهر دا ملک اختی، څوک بالي څوک بکوي، څوک بشي څوک بکوي، څوک بالي څوک بکوي. مونږ څه خبر یو؟ ساره ته سړي وي چې څنګه چل دی دا به څه کېږي؟ ما زه خبر یم، ما ته پته نشته. وی تا ځان خبر نه دی ساتلی؟ مال نه، زه به ځان د چا نه خبر ساتم چې د یو شي وجود زه نه منم، د دې وجود مې نه دی منلی، دوی د دې قابل نه ګڼم چې دوی د ملک حکمرانی وکړي که نه جي. نو ځان ته څه خبر ده؟ دې وجه نه د ځان تماشې به وکړئ عزیزانو، د سکون ورځې به نه ګورئ، د اطمینان ورځې به نه ګورئ. دا یو امتحان او ابتلا وه، فیل شوی، ناکام شو. عرض داو چې ابراهیم علیه السلام باندې بل امتحان راغی چې دا زوی چې تا په دشت کې پرېښی او د شام نه ملاقات ته راځي، دا حلال کا، حلال یا ربا. سار را پاسید، زوی رونیو، ماشوم بچه ورته وی بچی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچی ما خوب لیدل چې زه تا لالوم، سوچ وکړه، فکر وکړه، ما ته څه کول پکار. زوی دی الله الله، نن زوی
زه څه ووایم؟ نن مانه زوی نه یریږي، مانه ښځه نه یریږي، مانه لور نه یریږي. موږ نه یریږو، والله که یې تاسو خو ټرای وکړئ، ښځې ته ووایه چې دا کار به نه کوې، داسې به او تاسو له به یې کړي وي داسې ما ښځې دروم یو شیخ خو ښځه ډېره ورانه ویل په بو زیارت له مې بوز هغه مولیانو مسله کړې ده مولیان د خدای په توپول خیال م راغی مولیان ویل زه مولیانه نه یم دا اولیاء خلک نه مني کافر شیخ تلی دی په بوله صاحبه ښځه یې بوتله کوزڼه یې په سر ده په سوکه کې ولا دغه ورکړي دي دا واښه او صاحبه د مخ کې دی او ښځه ورپسې ده او ماشومان ورپسې چېرته تلی وی شیخ صاحب دا کور والا خپو کې بهادوله غوندې وایي دا څه کې ښځې پې راټوپ کړي چې ولې څه کې اولیاء نه منئ کافرو هغه ته منډه کړې ده خبره دا ده چې نن موږ نه ښځې ولې نه یریږي ولې ځکه چې موږ خدای نه یریږي نن د موجوده حکومت نه چواره ولې نه یریږي ماشکتې ولې نه یریږي ځکه چې دوی خدای نه یریږي نو چې د خدای نه یریږي د دوی اډو په چواري او ماشکي مروب نشته کشته یې پې څوک چې خدای نه یریږي یا داسې عمر فاروق د شپې ګرځي یو کور کې جګړه ده د شپې ګرځېده خو څه کوي دا مې واورئ تاسو ټول چې د خپل ځان حفاظت په خپله شروع کوي ګوره والله که نه کورونه محفوظ دي نه دکانونه محفوظ دي نه اولاد محفوظ دی که دی ما نه دې تپوس وکړي چې په دې ملک کې سال جوړ دی تپوس تې رانه وکړي چې په ګوته ګوته ورته وښیم چې دې ملک کې سال جوړ دی هیڅ شی محفوظ نه سوداګانې کېږي لګیا د سرونو سودا کیږي د موټرو سودا کیږي د لارو سودا کیږي د ځان سودا کیږي سوداګانې کیږي ټوکی دي د حکمران پړه کې د خدای یری قسم په خدای دی چې څه معنا په اووم تل کې بچ نشي دا عقل نه مني چې د یو حکومت ته 2 لکه انټيليجنس او هغه ته په ملک د سم او د کوک پته نه لګي دا عقل نه مني زبا حکمران 2 لکه محکمې به مال باندې کار کوي او زبا سم او کوک نه پیژنم زم چې تا د شپې خوب لیدلې یو ما ته پته ونه لګي نو زه اهل نه یم د دې چې زه د ملک حکمران شم که داسې نه ده حکومت ته دا ویل جایز نه دی چې هغه وایي هغه زه خبر نه وم ولې خبر نه زه به کور پروت یم زما د کور دروازه به لرې زه به اوده یم او زما دروازې ته به څوک نږدې نه راځي آیا به ته د حکومت کولو اهل یې که نه ته د حکومت کولو اهل نه زه به روان یم سره زر به مې داسې په لاس کې نیولي د شپې په 2 بجې که زما دې لاس ته چا کاږه وکته نو ته د حکومت کولو اهل نه او که نه زر مې نیولي او کور ته ورسېدم نو ته د حکومت کولو اهل
تو کې دي د ملک حکمرانی کول. وجه څه ده چې دا تبعی جوړه ده؟ وجه دا ده چې دوی سره د ملک او د قوم غم نه دی، دوی سره د ځان غم. تاسو وای بسم الله الرحمن الرحیم. چې دا څومره منبران پاس شوي دي، دی وخت کې د قوم غم ور سره دی که د خپل وزارت غم ور سره؟ نو چا سره چې د ځان غم یا بستا غم څوک؟ اوس لا په بل طاق کې دي دا د کمیټې کونسلران هم دي او صوبایي وزیران ممبران شوي هم دي. اوس وایي چې حکومت لوایي چې موږ سره دا دواړه پرېږده چې دا د کمیټې ماریم کوو او دا بله مارم کوو. حکومت ورته یو به کې یو به پرېږدې که نه؟ دی وایي نه دا دواړه را سره پرېږده. تیاره تي که مې ولې خولې نه وباسي. عمر فاروق غوګونیو یو کور کې جګړه ده دننه. مور لور ته وایي چې هله بچیه دې پایو کې اوبه واچه. هغه ورته ویل مورې عمر فاروق آرډر کړی دی چې پایو کې به اوبه نه اچوئ، که چا واچولې سزا به ورکړو. ویل بچیه نیمه شپه ده عمر فاروق به چېرته اوده پروتي، هله زر کوه پای لږ دي. ویل مورې عمر فاروق به اوده پروتي، خو د عمر فاروق خدای خو اوده نه دی که. زما عزیزانو، امام چې عادل او د خدای یره پړه کې وي، په کور کې ښځې تیریږي. نن زمونږ زړه کې د خدای یره نشته، مونږ کور کې خپله ښځه رانه نه یریږي. یا په پاکستان کې به تاسو وګورئ چې ښځې چېرته حکومت نه یریږي. حکومت ته یریدو د 10 په ځای 20 سیټه ورکړه، خو چې غږ ونه کړي، ځکه چې دا رړې ګډې کره ووتې په دې سړکو سنبالای به سو چې ښځې چېرته جلوس ونه باسي. دې دپاره خو لیونی په کار دی چې ښځې جلوس راوباسي او پولیس ته وایم چې ویې وه دا د ګیټو منځ او دا د خپو ګیټای پې ماتې کم او یو څو پکې کړه مې شي ته وګوره چې دوی مانه بیا بار راوځي. دی نو لیونی په کار، لیونی به هلی چې خپله ښځه یې چېرته میزو به لیونی وي او پې زوروره نه وي. په چا چې خپله ښځه زوروره وي هغه به لاړئ غرق یې او غرق به شئ. پیرواله ښځه وه چاته چا ورته څال ده خورې، څال ده خورې ډوبه ده او ډوبه به پاتې شي. پوه شوې؟ ډوبه ده او ډوبه به پاتې شي. زما عزیزانو، ابتلا او امتحان انتها ده. ایمانم دغه، دینم دغه، غیرتم دغه، د خدای یره په زړه کې هم دغه ولکه د ابراهیم علیه السلام وا. اوس د اسماعیل ایمان ان شاء الله دا به بیا شي. واخر دعوانا ان الحمد لله.